حالانکه الله رب العزت وایي چې تاسو خبره درست وکړئ، یعنی د واقعي مطابق خبره وکړئ. داسې نه ده چې یو خبره هغه د واقعي مطابق نه وي، تا ووایي چې دي هغه ته یو کس 100 ګزه ټوپ و، چا درته وایي کوم ځای و، تا ورته چا خبره کوله. نو داسې نه چې دا خبره د واقعي مطابق وي، او داسې خبره وي چې په دلیل مزینه وي، چې سبا ستانه څوک دلیل غواړي چې دلیل یې ویلی شي. ډېر وخت وي دا خو نن سبا دا نوې نوې کیسې ډېرې راوځي، نوې جنرال او نوې دود یې کېښود، د ځان ځانه نوې نوې کیسې روباسي، دا شی نشته او دا شته او دا شی نشته. چې ته ورته ووایې چې دا کوم ځای کې دي، نو بیا غریب چې دی نه خو به صرف چا نه اورېدلي چې دا شته او دا نشته، نو بیا ورته پته نه. یا که ورته وایې چې دا ته کوم څیز وایې داسې دي، نو بیا دې پرې پوهولی نه شي. ولې هغه خو ځان ده، خو د بس ګوټه ده. نو یعنی دا بل پرون تقریبا ما یو تقریر واورېده، یو کس لګیا وایي تغیر په شپه او ورځ کې نه راځي. نو ما وایي ظالمه دا قرآن وایي چې پکې راځي، خو بس ګوټه تقریر دی، بس لګیا یې خلکو ته یې کې بس ته وایې نو خبره داسې ده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای خلکو د الله نه ویریږئ. لومبي درته وایي چې د الله نه ویریږئ، چې د الله نه دې یره وکړه نو ته به سمه خبره کوې. که د الله نه یره نه کوې نو چغې به زه ډېرې وم چې زه ډېر ښه سړی یم، زه سمه خبره کوم، د قرآن نه بار نه کوم، د حدیثو نه بار نه کوم، ستا د ښې دپاره لګیا یم، ستا کلیوالۍ دپاره لګیا یم، د خپلوالۍ دپاره. خو الله وایي چې د الله نه دې یره نه یې کړې نو ته درسته خبره نه شې کولی. اول شرط دا دی چې ته د الله نه ویریږه. نو چې ویریږي نو ستا اړه کې به دا وي چې بهی دا خبره خو زه دته کومه، دی به ټیک ته زما په دې دروغو پوه نه شي، دی به زما په نارواو پوه نه شي، دی به زما په دې چې ما دله خپې ووالې په دې پوه نه شي. خو لیکن الله مې ویني که نه، الله مې ویني که نه، نو د دې وجې به ته بیا سمه خبره کړې. دې وجې حدیث کې راځي یو کس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، وایي صاحب ایمان راوړم خو ګناهونه نشم پرېښودی، او غټ غټ ګناهونه ورته یاد کړو، زنا کوم، دروغ ویم، جواري کوم، پلانکې کوم، بس یو ګناه پکې راته یاده کړه چې هغه پرېږدم. حدیث مفهوم دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دروغ مه وایه. او دروغ بس ټیک ته دا خو اسانه ده ټوله. چې زنا له بخوا